اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. دارالعلوم افضلیہ سوریزی پایان انقلاب روڈ پشاور رجسٹر ملحق تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان په حال ہی په سوات په یو ادارو په یو مدرسه کې یو ناگفتبه او انتہائی دردناکا تشویشناکا یو داسې حادثه او یو داسې واقعه راغلی ده چې ټول ملک پاکستان خصوصا دینی حلقې سره سره سیاسی او سماجی تمام خلک په هغې باندې متاثره دي او د غم د غصې د اظهار سره سره د مذمت او د پریشانۍ شکار شوي دي. نن موږ سره تاسو دغه ګلان بچي د یو دینی ادارې وینئ. زموږ د ادارې اساتذه کرام زموږ شیخ الحدیث جناب حضرت علامه مفتی منظور قادر صاحب سره تمام اساتذه کرام او تمام طلبه کرام نن دا پیغام موږ تاسو درکو چې د اصلاح معاشره دغه مراکز چې کم مدارس دي چې تقریبا په خیبر پختونخوا کې 31,000 رجسټر مدارس دي، دغه مدارس دا د معاشري یو اصلاح کوي او دغه د لکونو طلبه کرامو ته روزانه په بنیاد باندې مفت خوراک، مفت تعلیم، حفظ القرآن او ورسره دینی او اخلاقی د کردار سازی هم چې کم دی یو کار ادا کوي. دغه ادارې چې دا همیشه د پاره د مثبت کردار ادا کوي او همیشه د پاره معاشرې ته یو ښه پیغام ورکوي. څرنګه چې په یو هسپتال کې د یو ډاکټر په غفلت باندې د یو مریض وفات شي نو پورا اداره یا پورا اسپتال نه بدنامیږي او نه پورا اسپتال بندیږي، بلکې متعلقه چې کم ډاکټر دی د هغه نه د هغې پوښتنه کیږي. زمونږ هم دا مطالبه ده چې چرته هم په کم وخت کې هم په کم زمانه کې هم چرته یو ظالم ظلم کوي، که هغه ظالم د مدرس په شکل کې دی، که هغه ظالم د یو ډاکټر په شکل کې دی، که هغه ظالم د یو ادارې د یو فرد په شکل کې دی، نو هغه ته د قانون مطابق سختترین او سنګینه سزا ملو شي. لیکن د هغه یو فرد په وجه ټول اداره هغه بدنامول د عقل نه خلاف خبره ده. مدارس چې څومره دي په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې دا د امن گهواري دي. مونږ هرگز د هیڅ قسمه د تشدد په حق کې نه یو، د هیڅ قسمه په مدارسو کې د نور داسې د غیر کرداری او د غیر اخلاقی د حرکاتو په حق کې نه یو. هغې ته د مکمل طور باندې په هر حالت کې سزا ملو شي. خو لیکن مونږ ریکویسټ کوو د سوشل میډیا اکټیویسټ نه، د یوټیوبرز نه او د تمام د هغه کسان نه چې هغوی دي د یو فرد د هغه غلط حرکت په وجه باندې ټول مدرسین، ټول ائمه، ټول خطبا، ټول د دین مرکزونو ادارې هغه دی نه بدنامي، د الله او د الله د نبی نه دی ویریږي او یو مثبت پیغام دی چې کم دی نو دی معاشرې ته چې کم دی نو ورکي. او زه دا هم ویل غواړم چې تمام مدارس دی خود احتسابي وکړي. څومره غیر رجسټرډ مدارس دي هغه د ځان رجسټر کړي، څومره داسې مدارس دي چې هغه مدارسو باندې څه نظم و ضبط او په هغې باندې نظر نی هغه دې وساتلی شي. او بیا په خصوصیت سره والدینو ته دا پیغام مونږ ټول اساتذه کرام زمونږ ادارو ټول ورکول غواړي تمام والدینو ته چې خپلو بچو د هر مدرسه کې چې وي، په هر اداره کې وي، که یونیورسټۍ کې، که کالج کې، که په سکول کې، که په یو مدرسه کې وي، د هغې تپوس پکار دی. اکثریت غلطیان دا د والدینو وي چې هغې د خپلو بچو تپوس نه کوي. مدارس به کامیابو انشاءالله. دا د دین قلعه ده، دا د دین مقدس د تشریح، د ترویج او د خورولو یو لوی مرکزونه دي. انشاءالله العزیز قیامت پورې په مدارس آباد وي. راځي چې موږ تاسو مدارسو سره ودرېږو او هغه جرایم پیشه متشدده او هغه ظالمانو او هغه قاتلانو مدرسینو نه او د هغې د هغه منتظمینو هم هغه په نښه باندې کړو او د قانون مطابق هغې ته هم سزا ملو شي. خو انشاءالله العزیز موږ تاسو به مرسته کوو مدارسو سره، طلباو سره او دغه د دین قلعې او د حضور علیه السلام حقیقي وارثانو ملاتړ به جوړېږو. خپل بچي مدارسو ته ورکوي چې د بااخلاق او باکرداره کسان ترې نه جوړ کړي. الله رب العزت جل وعلا دې زموږ او ستاسو د مدارسو، د مدرسینو، د حفاظو، د عزتونو او د هغې د مال الله حافظ او ناصر وګرځېږي او عوام الناس ته هم الله رب العزت جل وعلا دین سره تړلی وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.